دا څه کوم ماحول مو ته برابر شوی دی. مثلا مو یایو جنگ نه، سنیایی جنگ نه، مو آیو څه امن، اهل سنت آیو څه امن، مو آیو څه یوې علاقې کې د اوسو، مو آیو څه اور د لګېږي، مو آیو څه بچي د یتیمان کېږي، ښځې د کونډې کېږي، مو آیو څه کار د خرابېږي، هغه یې څه کار د خرابېږي. مو دا کوششونه کوو څه امن راولو، هغوی دا کوششونه کوي څه امن راولي. بیا د منځه چوک دی څه امن نر کې غواړي. نکته خو دی که نه؟ پښتنې حق خو لرو که نه؟ ویلې آیا حکومت، آیا سیکیوریٹی فورس ذمہ داری نشته دی؟ ذمہ داری شته نه دی. علاقې کې چا سایو چکویو پیستاول نشي ګرځېدای. اندغې علاقې کې څنګه بیا دوی په موجودګۍ کې مورچې جوړیږي، مثلا دوی په موجودګۍ کې ناامنۍ طرف ته اقدامات کیدای شي. ویلې ته خپل ریټ نه کوې می، سطحي نگاه نه دی پکار، سوچونه پکار دی. ته د کومه طرفه شروع دی کتا، د کومه طرف نه کیسه شروع دی، د کوم ځای نه دغه پروګرام چلیږي، سوچ دی نه پکار دی. مولا څه ونظر فابصر، کوم شی څه کسی دقت سره کسی سوچ پکوي، غور پکوي. مولا څه وانتفع بالعبر، بصیرت والا غسې کسان دي چې هغه تاریخ نه عبرت خلي، سبق خلي. وکسوی کنه گذشته مونی جنگونه وشول، عبرت نه واخلي کنه. انسان په کار د عبرت نه واخلي. تیر شوي جنگونه سبق واخلو. جنگو کې فایده څوره، نقصان څوره، تعلیم ته څوره نقصان رسیږي، ترقی ته څوره نقصان رسیږي، بزنس کاروبار ته څوره نقصان رسیږي، جوانانو ته څوره نقصان رسیږي، ایمون نوی نسل ته بچیو ته څوره نقصان رسیږي. زه داسې یم، اهل سنت یم، هوش نه کار خستلی پکار دی. هوش نه، ټولې غلط فهمۍ، ټولې افواهانې، ټولې پرپیګنډې. جنگ ماحول څنګه جوړیږي؟ الا شیعو طرف نه ټیک شروع کیدونکی دی، الا شیعه د حمله کوي، شیعو ته څنګه افوا جوړیږي. الا سنیانو د ډیفنس دپاره، دفاع دپاره مرچې مضبوطې کړي، الا حمله د نه کیږي. ادوا طرفه پرپیګنډې شروع، ماحول ګرموي. عبرت خستل پکار دی دې شي نه، د عبرت مقام دی. دیزی کی څه هوش نه، عقل نه کار وانه خستلی شي. زم څه هغه مشران ادوا طرف ته څنګه ذمہ دار دی، پکار دی هغه دغ ټایم کې کیننی چې بیا جنگ ټایم کې ډېرې منډې وایي، هغه منډې دوره پکار نه رچي. دا منډه ډېره پکار رچي چې امن کې وایي. هغه منډه چې بیا 20 وري وایي، دغه ځای کې اوس 2 وري منډه ووایه، دا ډېره ښه منډه دی. یو صلوات وسلم محمد